عرش په میدان باندې چې الله رب کریم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الله رب کریم په خپل تشریف فرمای صحابي دا فرشتي به سب در سب چې هغه ولاړي سب در سب به ولاړي زما مور به ولاړي زما پلار به ولاړي زما خويندې وي زما وروڼه وي زما مقتدیان وي زما د علاقې خلک وي الله به او د پلانکي شوا په پلانکي وخت کې په پلانکي ځای کې لیدا ته ګورا زما وروڼه د معاشري او ادنا پر یو ګناو کې نو بیا هغه محلي ته راځي مخ پټوي چې خلک به راځي سوي خو لیکن هغه ورځ هیره ده چې ستا پیغمبر علیه السلام په خپله تشریف فرمایي او الله رب کریم به درته وایي واذا الصحف نشرت واذا الصحف نشرت کله چې صحیفې کورو شي انسان به څه وي انسان به څه فرمایي وایي زما دې صحیفې خو نو وړه ګناه پرېښودې نه غټه ما خو په پلانکي ګوند کې دا ګناه کړې وه څه وشو دې له دې خو هر شی راته فکر کړی دا خبره خو ما په پټه باندې کړې وه څه وشو نن دا هر څه چې تا ته مخې ته کېږي او ما ته مخې ته کېږي نو څه به کېږي بیا د نجات لار شته د نجات لار شته او شته هغه څه ده نبي علیه الصلاة والسلام به څه وکړي سفارش وکړي او دې نه بعد نور به څوک سفارش کوي حافظ قرآن به کوي دې نه بعد به څوک کوي علما به کوي نور به څوک کوي شهدا به کوي امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې یو حدیث را نقل کړی دی وایي د قیامت ورځ به الله رب کریم د یو عالم متعلق فیصله وکړي چې زه مولانا صاحب ته جنتي دا مولانا صاحب په جنت طرف ته ور روان یو شاته به ګوري یو ځل دوه ځل په درېیم ځل به د الله تعالی فیصله وکړي وایي مولانا صاحب ما خو د جنت فیصله وکړه ته شاته ولې ګورې ای وروره تاسو ته که د جنت ټکټ چاته میلاو شو محشر میدان کې شاته به وګورئ تاسو به شاته به وګورئ تاسو به وګورئ شاته په دنیا کې زه تا ته وایم لرې پرېږده چې یو ډاکټر ته د 500 روپو فیس والا ډاکټر ته ولاړې او چې ستا نمبر راشي یا نمبر دې نه وي خو دا بابو دې د 100 روپو په توپ کې د دنده د املوکو په توپ کې د دنده وولي په 100 روپو شاته پلار بیا سینګې پلار او چې په ګاډي کې درته فرنټ سیټ میلاو شي نو خپل د پلار همزولی مخکې راولي بیا نو هلته چې د جنت ځای شي ته شاته ګورې نه نو د عالم وفا ګوره چې نن ستا د توپې خوله هغه ته فټ ده دا عالم به د قیامت په ورځ څه کوي وایي دا عالم چې شاشه د الله به یې ری غواړي دی څه غواړي جنت فیصله خو مې وکړه نور غواړي څه دی به وایي الله تعالی ای زما پروردګاره ما دې د جنت فیصله کړې بلکل ټیک ده په څه بنیاد چې تا ما علم کړو په هغې مې عمل کړو هغه مې بل ته رسولی خو رب کریم یو سوال مې دی تعالی څه دی وایي دا علم چې ما کړو نو په ما باندې په دې علم کې پلان کې شوي خرچه کوي ما دا راځه ټکوله چې وظیفه راوړی خدای په نامه هغه په پوړو زړه سره راکړې که زما د مدرسې محترم یو کس پسې لاړ چې په دې اداره کې تعاون وکړه هغه دا نه وي چې مولانو په الله باندې یقین نشته ستا په الله څه یقین دی ځه ته چې په مولا باندې اعتراض کوې ستا یقین موږ ته معلوم دی راشه ما سره کېنه چې ستا یقین موږ ته وکړه پلار نیکه دې په غلا باندې ګټلي دي د خلکو نه یې شی نه غصب کړي دي نن په هغې باندې ته ناست یې نن یې په غلا غلطۍ باندې هغه ته راړې که دې مولا ستا په مال کې د الله حصه وغوښته آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نستا یقین نور خاص دی چې کله غزا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ابوبکره ته به پکې څو چانده ورکړې عمره ته به پکې څو چانده ورکړې آیا ته نن ما باندې خو فتوا لګې چې مولا مدرسې له څه غواړې 1442 سال مخکې زما پیغمبر د دین د دفاع دپاره د دین د نشر اشاعت دپاره د صحابو نه چانده کړې ده که نه او یقینا سترګې کوړه وکړه دا د غفلت سترګه مو غړوه مولا تاله بیک نه غواړي ستا په مال کې ستا د رب چې کوم حق دی هغه د تا نه غواړي چې دا د الله د دین زده کولو باندې تا خو د فتوې ټماټر به خرڅې ټماټرو ګاډۍ والا نه ورشئ تپوس ترې وکړه پلانکې ونیسئ وایي کافر دی چې تپوس ترې که غسل کې څوک ورسېږي دا خو نه دا خو
پلانکې مولا کافر دی خو د غسل فرض بالا ته خو مفتي د معاشرې جوړ شوی تا ته خپل د کلمې فرض نه دي معلوم نو عالم به څه وایي وایي الله تعالی علم مې کړی و ما سره چا تعاون کړی ما سره په دې کې چا ښېګړه کړې وه لکه اوس خاندادا صاحب دې ماشومانو دپاره 10 روپۍ راغلي په ظاهر به تاسو ته کم ځکه ښکاري چې دومره مات پیس چلوي او دا زما نظر کې کم ښکاري خبره صفا دوه خبره واخلو خو آیا عند الله د دې حیثیت نه دا خبره صفا ده نه سره دا به هېڅ شی 10,000 روپۍ په دې مهنګایي کې دېس په تېر شوي ګورمنټ کې چې مونږ چالو شو په دې ګورمنټ 10,000 روپۍ حیثیت دېس په ځان دې یو کس راولي خو بهر کې الله رب کریم دې دا په 10 کروڑ باندې قبول کړي او د دوی دا ټرسټ دی الله رب کریم دې نه دی الله تعالی دین دوک دی را ټوب دې ترقی دی الله ورته او چې د دوی سره د چا تعاون یا د دوی خپل الله رب کریم دې هغه له حلال مال ورکړي په دې باندې دغه خصوص ونشي په دې ماشومان کې دوی خو شو کړه نو هغه وی الله تعالی زه خو جنت ته ځم پلان کې سړي ما سره تعاون کړو هغه جنت ته بوتلم الله به ورشه چې تا نه چا قیدا اغستې وه تا نه چا قرآن مجید پیس ورکړه تا باندې چا خرچه کړې وه یا ستا یې صرف حوصله جوړه کړې وه په سر یې در لاس کېښودو چې زه بچیا عالم بسې ملا بسې کپړه سپینو پټ کېوټ په ممبر به ناستې په سپینو به ګرځې الله به من او سلوا به سره تیارې راکړي د موسی علیه السلام د زمانې مثال که څوک غواړي د من او سلوا نو د مولانو سره چې کېږي چې من سلوا به شاید ورته تیارې ازما ستا جدا فکر دی چې تیارې خورئ په ما الله خوري چې ستا څه کار دی په تا یې ګټي په ما یې خوري چې ستا ته ګیله د الله نه ورته مانه مه کوه مانه مه کوه دا د الله تعالی د طرفه ده ستا له طرفه نه ده که ستا په لاس کې تا خو مانه سامیس کوي تا خو په ما باندې مختلف دفعات د دهشتګردۍ چې څه ستا زړه منل هغه دې په ما کړي خو چې ما د الله دا عزت او تکریم را کړی دی ستا پې څه د الله نه ګیله وکړی د هغه سره ځان برابر کړه لینډسیټ که تا له هم تیاره نو څه به وایي چې صرف حوصله یې ونه کړي وایي الله تعالی الله به دا ټول کسان راوله وایي یو عالم به دا تفسیر ابن کثیر کوم روایت نقل کړی د دې طرف حدیث ته هغه دغه وایي یو عالم سره به یو لوی خندق لوی مخلوق به دې د ځان نه مخکې کړي او جنت ته به چېرته به وځي جنت وایي د عالم د محشر په میدان کې هم بخیله نه دی ادم دې ستا څه دی خیر خوا دی ادم ستا څه دی خیر خوا دی او تا اگر که دلته د هغه بدخوا یې په دغې الله پوه دی بل عالم ټول خلک به راټول شي الله بچیان لږ به غلي شي پور شوي یې په ګېټ وځئ یا خاموش کوي الله رب کریم په محشر میدان کې ټول مسلمانان به تلي جنت ته الله تعالی وایي او څه غواړئ نور وایي به نور څه نه غواړو الله تعالی هر څه پوره دي وروره زړه کې څه شی راځي میوه راځي مخې ته لږې پروا نشته حور غلمان کې چاپېره زمانه تاویږي د جنت بیبي ده او یا حلو څه ده هغه سرداره ده نور زه څه غواړم د الله تعالی نورو څه غواړم الله الله به وایي څه شته وایي څه دي وایي ورشئ د مونیانو د چانو د مونیا د محشر میدان کې په کار راځي اگر کتا د معاشري د انسانیت د رشتې چې خدا کی دور مسجد تک لیکن په هر ځای کې په هر ډګر کې په هر سنگر کې په هر پړوي کې تاسو د مولا ضرورت دی استاد ذهن چې دا څه دی محدود دی استاد ذهن څه دی د محشر میدان کې بم تعلیم ته مولا هر څه خو الله راکړي دي اے مولوي صاحب په دنیا کې چې تا ته ما راوي چې تا علم سدي لپاره زده کړو چې پنځه بره پړکې په سر وګیره وګدا الله تعالی خو چې مولا راته پوسوګه مولا به ورته وایي چې وروره هر څه مې راو شوي دي خو لیکن د ټولو نه خوندور شی هغه د الله رب کریم دیدار دی هغه دې لا نه دی نصیب شوی مولا ضرورت محشر میدان بلکې جنت کې ته ناست بیا به هم د مولا نه څه کې دا زما ستا په معاشره بوج دی که نه څه دی بوج دی که نه وایې که نه اوس ولې پټوئ وایې دا په معاشره بوج دی بوج دی دا په معاشره بوج شو دا د معاشرې د ترقۍ سبب دی دا د معاشرې د سبب دی ترقۍ سبب دی الله رب کریم دی د دې ماشومانو په توفیل باندې زموږ د ټولو مغفرت دا ماشومان دا زما ستا لپاره زما ستا د دې ملک د دې د ترقۍ سره دریاب اوس دا کسان ټول راغلي دي مختلف سوچونه به یې راوړي مختلف فکرونه به یې راوړي څوک به دې ځای کې نه راغلی چې یاره زما له خالي صاحب سره نه لري لکه ولې دې نه لري دې دا کار کوي هلکه ځان ته له وګوره ته څوک کارونه کوي
دا کوم چې راغلي دي الله رب کریم دې تاسو بچو کې علما پیدا کړي دې بل ما ته په دعا نه که چاته معلوم وي ما ته وکړي ولی د حافظ القرآن د مور او پلار په سر باندې د قیامت پر شي تاج سوي او چې به بچي لاسه شي عالم شي تاسو چې دا څه پلان لیدل چې بچي عالم دی او هغه ډېر سوري شي د بنت روان شي او چې کوم دنیادار دي هغه مې چل کوي به یو څه تاواله کې نرس لا نرس روپي ورکړي چې خدمت کې کوا مثالونه سره موجود دي او ټیم نه رسیدل دی بابا ټیم نه رسیدل دی بیان دغه نظائر چې د دنیا د اعلی او اعلی ډیګري حاصل کړي هغه به خپل نفوذ کړي او هغه به راځي او ورسره پلان به مړ راشه مسلمانا مولا مولا سره مولا خو تا د الله تعالی ولا تا د الله تعالی محبوب باندې جوړ چې تا الله ته نږدې شي او الله تعالی په مو ته ډېر دی ته به ځان نه کړه لکه يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ده رحمت خدا ونينا با تناو ملكي نا چیرې یا میګیرو نشتا یا سو الله بو وسدل کیګل وسوسه چاته مزه د دې نه باندې وسته الله بو وسدغه له الله دې ورغو بس نور سو وسوالیا وسو الله درکړې له چې ګیره درکړې مثال پتا هو داوم نه وي چیرې زبان نشتا زجو تباو ورغو نه من تشبه بقوم فهو منهم مشابهته بينهم والمرء مع من احبه ويبنده ولا قیامت پر دا چا سره باسي دي چا سره محبت دي خیر د ستاسو وخت نه کړ ضروري نه ده چې زين لكم ضروري نه ده خو د دې اهل علم په مجلس کې نه دا به بکار راشي وای څنګه چې دا سابقه مسبي هغه د ابو بکر راغلي دي قران کې الله تذکرہ کوي تو خو اشرف المخلوقات تدامویا چې زما ظاهري شکل هغه د اسلام نه هټ کړ دې لہذا بنیان مراتبت تاسو په خدای یقین وکړئ زما چې کوم استادان دي زه چې خواله لاړ شم ما سره الله داسې ملاوي او چې ظاهري شکل د چا شرعي نه وي هغه سره سینه ملاوي تاسو خیر دا وکړئ تاسو ته تجربه وکړئ مولا خو وایي چې یاره دا سړی ما ته رانږدې شوی ما سینې ته نږدې کړی خو هغه ستاسو دا خبره ده چې خواته یې نه ځي خو لیکن د الله رحم سره ډېر لوی د قیامت پر ورځ به الله رب کریم د یو کس متعلق د جهنم ته راتلو څوک کس ته دغه حدیث ختمه خبره ختمه بار مو ګوره ضرور به بار مو ګوره پسټ باندې ځان راشي د قیامت پر ورځ به الله رب کریم د یو کس متعلق جهنم ته راتلو څوک فیصله وکړي بنده زه جهنم ته ودا کس به مخکې ور رواني په شا ګوري ور رواني په شا ګوري الله به تپوس وکړي بنده ولې په شا شا ګوري الله تعالی ما خو په دنیا کې د مولیانو نه اورېدلي وو چې الله تعالی د بنده سره د اویو امیندو نه سیوا څه کوي مینه کوي الله تعالی به ورته وایي چې زه جنت ته نه ولېږم هلته خو دې بې عمل نه وکړی خو دلته خو د یقین خاص دی بل کس ته به الله رب کریم جهنم ته د تلو حکم وکړي دی به په منډه منډه وررواني دی به په څه وررواني په منډه فرشتي به هغه حیران شوي الله تعالی جهنم ته چې د جهنم حکم وکړي من خو په زنجیرانو کې خلک تړو راکاږي او دا سړی خو منډې وي الله وایي راایساره کې تپوس کې وکړو بنده ولې منډه وی الله تعالی څنګه منډه وو چې په دنیا کې خو ستا د حکمونو ما تامین نه دی کړی راځه نن خو ستا حکم ومنم چې ته یې بنده جهنم ته زه الله وایي ځه چې نن د سره زما د حکم د منلو احساس شته هغه جنت ته دې څه کومه څه دې داخلو جنت ته ناامیدي مه کوئ الایمان بین الخوف والرجاء ایمان څه تعریف دا د خوب د یاري او د تمې په منځ کې شی دی ځان باندې د جهنمي د غم لګوه مور چې بس ته خو خلک مولي صاحب بیان وکړه زه لاړم تبای او دا نه په ځان باندې د جنت حکم چې بس زه خو پاڅېم نه الله دې زموږ اخره خاتمه په ایمان لوی لوی اولیا لوی لوی الله والا خلک چې د کبر د وجې نه یا د بلې وجې نه هغوی چې دی د هغوی اخره خاتمه دا بالخیر نه دی شوی بالشر څه شوی ده دا د بیمارۍ حالت شوی او ډېر داسې خلک چې هغوی نه خو نیک کار بلکل نه شوی خو لیکن اخره کې الله تعالی د هغوی خاتمه څه کړې ده خیر کړې ده
زما بس تاسو ته خبره ده خبرې ودې نه کوو اذان هم شوی دی تاسو هم ستړي